وای په سعودي کې اختر دی او دلته تاسو روژه نیولې ده او د اختر په ورځ خو شیطان روژه نیسي. دا د هغه علاقو خبره کومه چې په کومو علاقو کې غټ اختر د سعودي سره یو ځای نه دی بلکې د سعودي نه یو ورځ وروسته دی. نو هلته که خلک د نهم د ذوالحجې دا روژه نیسي که نه، نو بعضې خلک ورته وایي چې په دې ورځ خو سعودي کې اختر دی او تاسو دلته روژه نیولې ده، نو د اختر په ورځ خو شیطان روژه نیسي، نو تاسو په دې ګناهګارېږئ. خو دا یاد ساتئ دا خبره څه ده جي، سراسر غلطه ده. نبی علیہ السلام مبارک امت ته دې خبرې نه دی پابند کړی. ښه ځان په دې باندې ښه پوهه کوي او غور په باندې وکړئ او دا خبرې مه کوئ خلک د عبادت نه مه وباسئ، خلک د نفلي روژو نه مه محرومه کوئ، په دې باندې ګناهګارېږئ. صحیح شوله. نبی علیہ السلام مبارک امت ته دې نه دی پابند کړی چې تاسو به د سعودي سره روژه کوئ او د سعودي سره به اختر کوئ. چیرې هم نبی علیہ السلام امت ته دې خبرې پابند نه دی ګرځولی. څنګه چې ته په مانځه کې د سعودي سره پابند نه، دلته ستا سبا ختلی وي، هلته سعودي کې سبا ختو ته 2.5 غنټې ټیم پاتې وي، ته د هغوی نه مخکې اذان کې، په حرم کې لا اذان نه شوی ته مخکې اذان کې، ته د هغوی نه 2.5 غنټې مخکې مونځ کې. ولې د هغوی نه مخکې مونځ کې؟ د ماسپښین مونځ د هغوی نه مخکې کې، د مازدیګر مونځ د هغوی نه مخکې کې، اذان د سبا د هغوی نه مخکې کې. دا یاد ساته چې اختلاف د مطالعو معتبر دی. په یو ملک کې به نور په یو ټیم راخیږي، هغوی به د سبا مونځ د یو ټیم مطابق کوي، په بل ملک کې به په بل ټیم راخیږي، هغوی به د بل ټیم مطابق کوي. دلته به په پاکستان کې ته د ورځې 2 بجې چې کوم دی د ماسپښین مونځ به کې، او په امریکا کې به 2 بجې نیمه شپه خلک به ودی. نو د پاکستان ملګری به د سعودي د امریکې ملګري ترنګ وکړي چې هلکه پاسه دا خو د مانځه ټیم دی، هغه به ورته وایي یاره دلته خو نیمه شپه ده، دلته به تا ته حکم د ماسپښین د مانځه متوجي چې ته ماسپښین مونځ وکړه که نه کې ګناهګارېږي. او هلته به هغه لګي بېغمه به خوبونه کوي، ولې هغه ته د هغه ځای د حساب مطابق حکم متوجي دی او تا ته د دې ځای د حساب مطابق حکم څه دی، هغه متوجي دی. نو دا خبره ګورئ غلطه ده ښه، چې تا هلته سعودي کې اختر دی او دلته که کم خلک د سعودي سره اختر کوي روژه کوي، هغوی ته بد هم نه وي، هغوی ته غلط هم نه وي، خو که په کومو علاقو کې خپل حساب دی که نه، او د هغه حساب مطابق دوی میاشت یو ورځ وروسته لیدلې ده، نو دوی نهمه ذوالحجه د سعودي نه یو ورځ وروسته راځي، نو د دوی نفلي روژه په دغه ورځ بالکل ټیک ده، د اجر او د ثواب باعث ده او ډیر لوی اجر په الله ورکوي. نو مهرباني وکړئ که په خپله د عبادت توفیق نه میلاویږي، نور خلک د عبادت نه مه وباسئ. ته د سعودي سره بیا په دې علاقو کې چې په کوم ځای کې دا دغه نشته دی، د سعودي سره اختر نه دی غټ اختر، او ته دلته خلک د نفلي روژې نه منې کوي، نو د سعودي سره ته اختر مونځ ولې نه کوې؟ ته د هغوی سره بیا قرباني ولې نه کوې؟ نو قرباني خو نه کوې، زړه دې مطمئن نه دی چې یو ورځ مخکې قرباني وکړي، دلته له حساب کتاب ټیم نه دی پوره. صحیح شوله که نه؟ زړه دې په دې نه دی مطمئن، او دلته خلک د عبادت نه وباسي چې ته په دې ورځ روژه مه نیسه. دا یاد ساته چې په کومو ځایونو کې میاشت یو ورځ وروسته ښکاره شوې ده او نبي علیه السلام امت ته دې خبرې پابند ګرځولې چې د میاشتې په لیدو اختر کوي او د میاشتې په لیدو څه کوي، روژه کوي. نو چې میاشت یو ورځ وروسته ښکاره شوې ده او نهمه ذوالحجه د هغې د حساب مطابق په هغه ورځ راځي په کومه ورځ چې د سعودي اختر دی او دې علاقو کې اختر نشته، نو بالکل روژه ونیسئ. دقه روژه چې کومه ده د نهم د ذوالحجې د دې ډېر لوی اجر دی، لوی برکت دی او حدیثو مبارکو کې ډېر لوی فضیلت ته دې ښودلی دی. نو لحاظه په دې خبره باندې لږ ځان پوهه کوي او هر ځای کې هر کال اکثر په دې باندې جګړې شروع وي، موږ مناسبه وګڼله چې دې خبرې لږ وضاحت وکړو. وصلی الله علی النبي الامین.